औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नन मुझा द फिज़ियालजी कोर्स लेक्चर नंबर 5 एरिथ्रोपोयोसिस से दा आगा डिस्कस को चे ढेर अहम टॉपिक था पो फिज़ियालजी के और मुझा वीलियो चे मुझबो हर यो टॉपिक एग्ज़ाम और कंसेप्ट बेस में क्लियर को चूँकि एरिथ्रोपोयोसिस चिकिम क्वेश्चन रजी ढेर ज़्यादा राजी नो आगा द 20 नंबरों question we the biso number of question we dartawai chi what is erythropoiesis and explain stages of erythropoiesis no mung baham dalta erythropoiesis o da age stage chikim di age da parha chi odau ko no taso swarta godai what is erythropoiesis satawai एरिथ्रोपोयोसिस आगा प्रोसेस दा چې په هغه کې اوريجن ډیولپمنٹ وشي او میچوریشن وشي د سشي د آر بي سي چې یو څه شای دی دا یو بلډ سیلز دی کله چې دا میچوریشن یا ډیولپمنٹ وشي د ټولو بلډ سیلز نو هغه ته مونږ وایو هوموپویسس یا هوموپویسس یا هیمټوپویسس هو چې د آر بي سي میچوریشن یا ډیولپمنٹ وشي نو هغه ته مونږ وایو ایریثروپویوسس دا تاسو ته پکار دی چې دا یاد کړئ د ام سی کیوز د پر هم او د کوېسچن پر هم سایت اف ایریثروپویوسس اوس موږ ډسکس کوو چې ایریثروپویوسس کم ځایونو کې کیږي په فیټل لایف کې کوم ځای کې کیږي په اډلټ لایف کې نو چلډرن لایف کې چرته کیږي هغه موږ ایکسپلین کوو په فیټل لایف کې چې دا په درې سټیجه باندې کیږي ایریثروپویوسس هم لړومبنی چې کوم سټیج دی هغې ته مونږ وایو میزوبلاسټک سټیج چې هغه فرست فیز دی د ایریثروپویوسس فرست سټیج کم دی میزوبلاسټک سټیج دی دا هم ام سی کیوز کې راتللی شي ډیورینګ د فرست 2 منت آف انټرایوټراین لایف دوران کې د لړومبنی 2 میاشتې چې وي د آر بي سي چېرته نه پروډیوس کیږي میزنکایما اف یوک سیک نه میزنکایما اف یوک سیک ستوای دا یو ممبرینیس سیک ته چې هغه ایمبریو سره اټیچ وي نو هغې ته میزنکایما اف یوک سیک وای د هغې نه آر بي سي پروډیوس کیږي په لومبنی سټیج اف ایریثروپویوسس ان فیټل لایف یہ آپ دا تاسو ته پکار دی چې دا یاد کړئ سیکنډ چې کوم سټیج دی هغه هیپیټک سټیج دی فرام تھرڈ منتھ آف انٹرا یوټراین لایف فرام تھرڈ منتھ لومبنی 2 میاشتې د میزنکایما اف یوک سیک چې مونږ ته آر بي سي پروډیوس کړله او بیا چې کوم څلور میاشتې دي فرام تھرڈ منتھ ټو 6 منتھ پورې فرام تھرڈ منتھ آف انټرا یوټراین لایف نه تاسو ښه خبر یې دا خو تاسو په دې کې کمال کوئ لیور از د مین آرګن لیور چې دی هغه مین آرګن دی چې هغه آر بي سي پروډیوس کوي په هغې سره سره لیمپایډ چې کوم آرګن دی سپلین شو بونیرو شو دا په لیمپایډ آرګن کې انکلوډ دی هغه هم انوالو وي پروډکشن یعنی پروډیوس د آر بي سي کې هو مین چې کوم آرګن دی هغه لیور دی بیا چې کوم تھرڈ سٹیپ تے یعنی دریم سٹیپ تے هغې ته مونږ وایو مایلایټ سټیج یعنی اخري درې میاشتې چې پاتې شوې لومبنی 2 میاشتې ته مونږ میزوبلاسټک سټیج وایو چې په هغې کې میزنکایما اف یوک سیک مونږ ته پروډیوس کوله آر بي سي دویم چې کوم سټیج و هغې ته مونږ هیپیټک سټیج وایو ډیو ټو مونږ هیپیټک سټیج ورته ولې وویل ځکه چې دلته مین آرګن چې دی هغه لیور دی تاسو په اناټومي کې ووایئ هیپیټک پورټل وین نو تاسو به هم پوه شئ ډېر ایکسپلینیشن مونږ دلته نه کوو ځکه چې مونږ د ایگزام په بیس باندې چې کومه ده هغه لیکچر کوو مایلایټ سټیج چې دی د اخري 3 میاشتې چې پاتې وي د انټرا یوټراین لایف نو آر بي سي کم ځای نه پروډیوس کیږي نو دلته هم د لیور نه او ویسرا د ریډ بون میرو چې کوم دی هغه چې دا پروډیوس کوي آر بي سي بون میرو چې دی هغه اصل نه 2 ټایپس دي لږ به درته ووایم یو ریډ بون میرو دی او یو یلو بون میرو دی ریډ بون میرو کې چې کوم بلډ سیلز دی یعنی ډبلیو بي سي شوله آر بي سي شو او ویسرا سپلیټلیټ شو او یلو بون میرو کې په دې کې فیټ او سټیم سیلز وي چې هغه کارټیلیج او بون سیلز جوړوي ایټسیټرا In newborn baby growing children and adults په دو کې بچرته جوړیږي د آر بي سي آر بي سي یو آر بي سي آر اونلی یعنی دا وایي دغه فکره دا وایي چې ریډ بون میرو نه صرف جوړیږي آر بی سی په دغو سټیجونو کې څنګه چې بچی پیدا شي نو هغې ته نیو برن بیبي ویلی شي نو اپ ټو د ایج اف 20 ایئر تر 20 کالو پورې یعنی 20 سالو پورې آر بي سي د چرته نه پروډیوس کیږي د هغه د ریډ بون میرو نه چې څومره بونس هم دي چاهے دوی
فلیټ بونز دي چاهه لانګ دي چاهه ممبرینیس بون دي ریډ بون میرو چې څومره هم دي نو هغې نه څه پروډیوس کیږي نو هغې نه پروډیوس کیږي آر بی سی تر 20 کالو پرې نو بیا چې کله د 20 سال نه پاس افټر د ایج اف 20 ایئرز 20 سال نه پس د چرته نه آر بی سی آر پروډیوس نو هغه د ریډ بون میرو چې په هغې کې سپیشلی ممبرینیس بون راځي لایک ورټیبرا سټرنم شو ریبس شو د ستا چې کومې پختۍ دي اوس یې درماتې کم سکیپولا شو سکیپولا پکې څه دي سکیپولا یو لار ټراینګولر شیپ بون دی چې هغه د اپر بیک سره پرات وي دیٹ lie in the upper back एलियल शो स्कल बोन्स शो एंड फ्रॉम द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स और जो लॉन्ग बोन होते हैं अकीम ची उर्द बोन्स वी नो आगे एंड ना हम मुंगता आरबीसी प्रोड्यूस के दलशी प्रोड्यूस कीजिए आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर ये भी आपने याद रखना है प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोयोसिस चर्ता की स्टेम सेल्स नुमंग बड़े एक्सप्लेनेशन दलता न को चूंकि मा दर तड़ूम बनाए वो सवैली या आगायात सतै स्टेम सेल चतवाई दा खो बता सो त पता ही स्टेम सेल्स चले दा द बॉडी रॉ मटेरियल दे नो बस तासु याद कई तासु तब पता हम भी एक्सप्लेनेशन हो बेता त पता खो जबदर तदाउम च दा द बॉडी रॉ मटेरियल वी द प्राइमरी सेल्स वी च प आगो की दा सलाहियत वी कैपेबल वी च आगा खपल जोन सेल्फ मतलब खुद रिन्यूअल की और डिफरेंशिएटिंग पकी वशी एंड टू स्पेशलाइज योर स्पेशलाइज सेल्स वरना जोड़ शी दा द दे कैपेबिलिटी वी द स्टेम सेल्स बिया मूंग वायु चेंजेस ड्यूरिंग एरिथ्रोपोयोसिस दौरान के पदगी सेल के सस चेंजेस राजी नो आगा मूंग डुम्बने रिडक्शन इन साइज ऑफ द सेल चुकुम साइज हुई पा आगे के कमवोला राजी निनिपेला चे डायमीटर वी आगा 25 वी नो बिया चे कला पकी एरिथ्रोपोयोसिस वशी मूंग त मेच्योर आरबीसी राकी चे मूंग वर त मेच्योर एरिथ्रोसाइट हम वायु नो आगे माइक्रोमीटर चे कुम डायमीटर दे आगे त मूंग वायु 7.2 माइक्रोमीटर और पर एरिथ्रोपोयोसिस के न्यूक्लियाई सिंगुलर प्लूरल है और आगा पके डिसअपियर शी और थर्ड स्टेज चिकुम दे आगा अपीयरेंस ऑफ एचबी हेमोग्लोबिन चिकुम दे आगा पे एरिथ्रोपोयोसिस प्रोसेस के यानी लास्ट टर्म मैच्योर आरबीसी चिकम जोड़े शी पा आगे के अपीयर शी हेमोग्लोबिन और चिकुम स्टेनिंग प्रॉपर्टीज वी द साइटोप्लाज्म पदगी सेल के नो आगा चिदी आगा मुकम्मल तौर पर चेंज शी एरिथ्रोपोयोसिस दौरान के बिया स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोयोसिस नो आगा बमुंगुस पढ़ाऊ कुछ सतवाई CFUE दा सतवाई CFU कोलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथराइड नो तासो त पकार दी च ډیر बेसिक त पकलाड नशे नो बिया पके वर कोई जबरदर पसे गर्जमा उडुम्बनाई ची कुम स्टेज दे आगे तमुंग वायु प्रो एरिथ्रोब्लास्ट दे तमुंग मेगालोब्लास्ट हवायु द फर्स्ट फेज या फर्स्ट चिकी सेल दे द अर्लियर a cell in the earlier हम मुंग वर्ता वायल इशू दा यो मेगालोब्लास्ट हम मुंग वर्ता वायल इशू द फर्स्ट सेल दे च आगा डेराइव्ड शवे दे द CFCU ना वेरी लार्ज इन साइज द साइज ची वी ډیر زیات وی डायमीटर च दा तकरीबन 20 यानी 20 यानी शल वर्ता په پښتو کې وای شل माइक्रोमीटर इट्स न्यूक्लियस इज लार्ज द न्यूक्लियस ची वी आगा ډیر زیات وی ډیر لارج وی او اکوپای کوي دوم मुकम्मल सेल कम्प्लीटली यानी साइज दुमरा घाट भी द न्यूक्लियस हैज़ 2 or more न्यूक्लियाई पर न्यूक्लियस की यौ या दैवन ज़्योत न्यूक्लियाई भी और बाकी की रिटिकुलर नेटवर्क यानी धागा नुमा नेटवर्क हम मौजूद हुई यू नो दैट व्हाट आई से डज नॉट कंटेन HB हेमोग्लोबिन पकी नवी पशा की नवी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल की नवी साइटोप्लाज्म चिकुम दे आगा बेसोफिलिक वी बेसोफिलिक in nature pro erythroblast multiply several time दागा pro erythroblast चिदा द multiply शी several time यानी कई दफ़ा and finally मुंग तरो की यो द next stage चिकुम सेल दे च आगे तमुंग early normoblast वायु आगा मुंग तरा की सेकेंड चिकुम स्टेज दे द एरिथ्रोपोयोसिस है तमुंग अर्ली नर्मोब्लास्ट वायु द अर्ली नर्मोब्लास्ट दे द लिटिल स्मॉलर वी द प्रो एरिथ्रोब्लास्ट ना और डायमीटर च द आगा 15 माइक्रोमीटर वी डायमीटर से भी 15 माइक्रोमीटर द न्यूक्लियस की चिकुम न्यूक्लियोलाई वी आगा डिसअपियर शी डिसइंटीग्रेट शी खत्म शी
کنډنسیشن د کرومټین نتورک چې دا دلته سٹارټ شي دلته پکار دی مونږ سٹارټ ولیکو کنډنسیشن چې کوم دی د کرومټین نتورک یو نو دیٹ الریډي د کرومټین نتورک چې کوم کنډنسیشن دی اغا سٹارټ شي په کم فیز کې ارلی نرموبلاست سټیټ کې نو دا تاسو ته یاد پکار دی دا ام سی کیوز راځي سنتھسس اف هیموګلوبین هم دا ام سی کیوز راځي دلته سٹارټ شي دلته د هیموګلوبین سنتھسس یعنی جوړون چې دی اغا سٹارټ شي د سایټوپلازم چې دی د بیسوفیلیک وی دلته کې د دې د وجنه د سایټوپلازم بیسوفیلیسیټي د وجنه مونږ دغه سیل ته بیسوفیلیک ایریتروبلاست هم وایو سو ورته وایو بیسوفیلیک ایریتروبلاست د سیل ډیولپس انټو نیکسٹ سټیج د سیل چې د ډیولپ شي نیکسٹ سټیج ته چې هغه ته مونږ انټرمیډیټ نرموبلاست هم وایو انټرمیډیټ نرموبلاست چې کوم دی سیل از سمالر دین ارلی نرموبلاست دغه کوم سیل چې د انټرمیډیټ نرموبلاست د چې کوم ډایمیټر وي دا وړوکی وي مطلب دغه سیل چې دا وړوکی وي د ارلی نرموبلاست نه د ډایمیټر 10 to 12 مایکرومیټر وي او د ارلی نرموبلاست 15 مایکرومیټر وي او د پرو ایریتروبلاست 20 مایکرومیټر وي تاسو ګورئ چې په ایریتروپویوسس دوران کې د ډایمیټر یعنی د سیل چې کوم سایز دی د ریډکشن کیږي کمیږي سایز دویم چې کوم سټیپ ته نیوکلیس چې دی دلته هم سټیل پکې پریزنټ وي د کرومټین نتورک چې دی دا کنډنسیشن زیات کی فردر کنډنسیشن چې دی اغاشو کوي هیموګلوبین چې دی چرته اپیر کیږي دا هم ام سی کیوز راځي دا په انټرمیډیټ نرموبلاست کې اپیر شي because of the presence of hemoglobin چونکه دلته هیموګلوبین پریزنټ وي نو دا سیل چې دی دا سټین کیږي بہت اسیډک او د بیسیک دواړو سټین سره نو هغه د وجنه د تویل شي د غسل ته پولی کروموفیلیک یا پولی کرومټیک ایریتروبلاست دا هم د ام سی کیوز د لپاره یاد وساتئ پولی کروموفیلیک او پولی کرومټیک ایریتروبلاست نو بیا ډیولپ شي نیکسٹ سټیج ته چې هغه ته مونږ لیټ نرموبلاست وایو دغه لیټ نرموبلاست چې کوم سیلز وي نو د هغې ډایمیټر فردر ډیکریز شي 8 to 10 مایکرومیټر دغه انټرمیډیټ ولا سوي دا د 10 to 12 وي نو د لیټ نرموبلاست چې کوم ډایمیټر دی هغه 8 to 10 مایکرومیټر وي دا چې کوم نومریکل چې کوم دی دا تاسو ته یاد پکار دی چې تاسو یاد کړئ د ام سی کیوز د لپاره چونکې دغه یو کوېسچن چې تاسو یاد وکړئ نو تاسو به هر څه یو 20 نمبر کوېسچن به هم وشي ام سی کیوز به هم وشي نیوکلیس بیکم ویری سمال نیوکلیس چې دی هغه ډېر سمال وي with very much condense او په هغې کې ډېر زیات کرومټین نتورک وي او هغې د وجې نه دې ته ویلی شي انک سپاټ نیوکلس څه ورته ویلی شي انک سپاټ نیوکلس دا هم په ام سی کیوز کې راتللی شي چې انک سپاټ نیوکلس کې چا کې موجود وي نو تاسو ته پکار دی چې ورته ووایي چې لیټ نرموبلاست just before the next stage the nucleus disintegrate the next stage ना लस की और पहला लश टाइम पहला मामूली टाइम पहला द न्यूक्लियस چې د غریب پکې تباه شي ډیسانټیګریټ شي پکې ډیس اپیر شي تباه او برباد شي لکه څنګه چې اوس غریب تباه دی اکیم پروسس سره چې دغه تباشي ډیس اپیر شي دغه نیوکلیس نو اغي پروسس ته مونږ پیکنوسس پروسس یایو پیکنوسس پروسس ورته وایو نو دغه ام سی کیوز راتللی شي چې پیکنوسس پروسس د ایریتروپویوسس کم سټیج کې کیږي نو تاسو به په خواږه ژبه ورته ووایئ چې دا کیږي په لیټ نرموبلاست سټیج کې کوانټیټي چې دا د هیموګلوبین دلته زیاته شي او د سایټوپلازم چې د چرته اسیډوفیلیک شي په کوم سټیج کې نو تاسو به ورته وایئ چې لیټ نرموبلاست acid become acidophilic so the cell د دې د وجنه سیل ته سوای اورتوکرومټیک نارموبلاست ورته وای دا بیا ډیولپ شي ترکیو کې نیکسٹ ته چې هغه ته مونږ وایو ریټیکولوسایټس څه وایو ریټیکولوسایټ ته مونږ ام میچور ار بی سی هم وایو د سلایټلی لارجر وي د میچور ار بی سی نه سایټوپلازم کې ریټیکولر نتورک چې دی هغه موجود وي یا مونږ سمپلی ورته ویلی شو چې ریټیکولم ورکې موجود وي چې هغه د ریمننټ اف ډیس انټیګریټینګ یعنی د ډیس انټیګریټینګ چې کوم ارګنیل وي هغه ریمننټ نه جوړ وي د ریټیکولر نتورک ډیو ټو د ریټیکولر نتورک د وجه نه د سیل ته مونږ ریټیکولوسایټ یو دغې سیل ته مونږ ریټیکولوسایټ د څه د وجې یو ریټیکولر نتورک د وجې نه یو دا تاسو ته یاد پکار دی د ریټیکولم اف ریټیکولوسایټس دغه ریټیکولم یا ریټیکولوسایټ چې د سټین کیږي د کم سټین سره سوپر وایټل سټین سره دا هم تاسو ته پکار دی چې یاد وساتئ
In new born baby دغه ریټیکولوسایډ چې کوم کاونټ دی دا ام سی کیوز دی 2 to 6% دی. د 2 to 6% مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې 2 یا شپږ چې کوم ریټیکولوسایډ دی هغه پریزنټ وي، موجود وي په هر 100 آر بی سی کې. او د نمبر آف ریټیکولوسایډ چې کوم دی دا ډیکریز کیږي ډیورینګ د فرست ویک، یعنی کله چې نیو برن پیدا شي نو د هغې د یوې هفتې نه بعد چې کوم د ریټیکولوسایډ چې کوم کاونټ ته دا ډیکریز کیږي. لیټ چې کوم دی لیټر د هغې نه پاس دغه ریمین کانسټنټ شي یا بیلو 1% اف آر بی سی. اخیری یعنی تر ټولو اخیری چې مونږ ویلی وو چې په ایریتروپویوسس کې مین کار څه دی، میچور ایریتروسایټ راته جاړ کړي، نو هغه لاست سټیج دی ریټیکولر نیټورک چې دی دلته ډس اپیر شي، ختم شي، تباه شي، برباد شي، د دې دنیا نه ورک شي، دنیا نه خو نه ورکېږي. دا خو مې درته هسه سوړه وویله. د سیل بیکم میچور آر بی سی، سیل چې دی د میچور آر بی سی ورنه جوړه شي او اټین کې خپل یعنی خپل حاصل کې هغه بایکن کې شي. بایکن کې شپ تا ته مونږ وختي ویلی دی چې کنکیو شپ ستوای او فائدې سری په آر بی سی کې یعنی ریډ بلډ سیل کې مونږ ډیټیل سره ایکسپلین کړی دی، تاسو یې هلته کتلی شئ. د سیل ډیکریزز ان سایز، سیل چې د خپل سایز ډیکریز کی 7.2 مایکرومیټر، لکه څنګه چې ما وختي درته وویلی چې 20 مایکرومیټر نه به دا راشي په میچور آر بی سی کې 7.2 مایکرومیټر ته. د میچور آر بی سی چې دی په دې کې هیموګلوبین چې پریزنټ وي بټ وداوټ نیوکلس، نیوکلس چې کوم دی هغه پکې موجود نه وي. دغه پروسس ته 7 ډے په 4 دی ډیولپمنٹ وشي او میچوریشن وشي د آر بی سی فرام پرو ایریتروبلاست چې هغه ته موږ اصل نوایو ایریتروپویوسس. ریټیکولوسایډز چې دی هغه 2 زیاتې ورځې اخري چې میچور آر بی سی جوړه کی. نو دا شو د ستاسو ټاپک د ایگزام د پر بیسټ اف لک. الله حافظ.